کو ټینګ نشوي. کان ابوهما صالحا د دې وړو پلار خسره تیر شو. ابن مردوی د جابر نے روایت ذکر کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الله يصلح بصلاح الرجل ولده وولد ولده ويحفظ في ذريته والدويرات حوله وما يزالون في حفظ الله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سره خسره تیر شي صالح وي او عابد وي نو الله پاک داغه په برکت داغه د بچو او داغه د نوسو د کړوسو داغه حفاظت کوي بلکې داغه خواو شاکه چې سکورو نه نو دا گاونډیانو حفاظت الله پاک داغه خسري او جواب نه کوي دا ټول د الله په حفاظت کوي. واخرج احمد في الزهد عن كعب قال ان الله يحلف العبد المؤمن في ولده 80 عاما. کعب نے روایت ته چې الله پاک د یو مؤمن بنده داغه په اولاد کې د اتیاو کارو پوری جانشینی کوي. د اتیاو کارو پوری دا صالح بنده اولاد حفاظت کوي. هغه بی عزتی لا بی ارزی لا او رسوایی لا نور کی. در منصور کی دا حدیث 422 جلد 5 کی ذکر کرے. واخرج عبد بن حمید وابن المنذر عن وهب قال ان الله لا يحفظ بالعبد الصالح القليل من الناس. الله پاک د یو صالح بندا فوجه باندې د خلقو د یو لوی قبیله حفاظت هم کوي. روح المانی کی 11 جلد 11 صفحه او 14 جلد کی او دا مسله ذکر کړی ده. دا د موسی او د خضر قصه دې پورې خلاصه شو. دې کسی کی ګڼ فواید دي چې علماء په باندې تنبیه ورکړي ده.